رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه لقد أنذر نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور وقال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. دا قیامت نشانه اشراط الساعه آگے باندې تفصیل شروع درې مجموعه ده او 13 جمعه مهدی او سیدنا عیسی علیہ السلام او دجال د دوه باندې مسیح سیدنا عیسی علیہ السلام او دجال په دې باندې اختصار سره خبر شو او تفصیل سره خبره هغه په مهدی باندې شو. دجال باندې په تفصیل ان شاء الله نن جمعه کې زکوما او د صحیح احادیثو هغه رڼا کې وکړو ان شاء الله. دجال د دال جیم او لام نه مشتق دی، اشتقاق د دغه نشوي دی، اسم تفضیل صيغه ده، معنی دا مکر، فریب، خلط و تلبیس او لغت کې مکار او دروغجن او جادوګر او ساحر ته دجال وي. نو په دې معنی باندې خو ډیر زیات دجالین برازي حدیثو کې هغه ته اشاره ده صحیح بخاری کې ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. قیامت به تر هغې نه قایمیږي چې تر څو دیر شو پورې نږدې دروغجن دجالان نی ښکاره شوی، هر یو به دا ګمان او دا دعوه کوي چې زه د الله رسول یم. در صحیح البخاری حدیث دے، صحیح مسلم کے امدائی ہنتے حدیث موجود دے، آخر زمانے کے بوی دجالون کذابون. تاسو تبدا سے احادیث بیانی بما لم تسمعوا انتم چې تاسو باغنی اوریدلې، ان بس تاسو فلاران اوریدلی داغی نه ډډه کوي، تاسو گمراه وي نه کوي. دغه دجالون چې راځي مسند احمد کې جلد 15 صفحه 553 کې هغه ته اشاره شوی ده چې دې ښکاره شي دغه وخت کې به نبی سلام فرمایي ويكسر الحرج، حرج به ډېر زیات شي چرګې سره. تپوس وکړی شو چې حرج څه معنی ده؟ نبی سلام فرمایل القتل ثلاثا، درې ځلې فرمایل چې قتل به ډېر زیات شي. نو لغوي طور چې څومره دجالین کذابین دی حدیث کې مغې ته اشاره شوې ده چې دغه دیر شو پورې دروغجن کسان بخکاره کیږي، هر یو به دعوه کوي چې زه د الله رسول یم او دیر شواړه به دروغجن او یا کسان به د قیامت نه مخکې ښکاره کیږي چې هر یو به پای کې اور ته بلل کوي. مسند ابو یعلا کې حدیث ته جلد 10 صفحه 65 حدیث 5701 ان فی امتی لنیفا و70 داعیا كلهم داع الى النار. او یا صد پاس کسان به زما امت کې هر یو په دې کې اور ته بلل کوي. کچره زو غواړم لانبتکم بآبائهم وقبائلهم، تاسو به خبر کم د اغي په نمونو، د اغي د قبیلو، د اغي د پلاران نمونه به تاسو ته وخم. ابن کثیر د دې حدیث سند باره کې وهذا اسناد لا بأس به، دا سند صحیح دی. خو دې دور کې ونه محقق ته حسین سلیم اسد هغه د دې په سند باندې حکم د ضعیف لګول دی. ابن کثیر د دې سند ته صحیح ویل دي.
او دجال چې ښکاره کېږي هغه اصل هغه غټ کوم چې د قیامت مونږ ته دجال اکبر وایو، فتنه عظما هغې ته ویلې شوې ده. هغې نه مخکې د دروغجنو کلونه به وي. مسند احمد کې په 2 سندونو باندې حدیث نقل دی، ان امام الدجال سنین خداعه، دوکمارو د دوکو کلونه وي. هغې کې به رښتینې سړي ته خلک دروغجن وي او دروغجن ته به رښتینې وي. امانتدار سړی به کې خلک خیانتدار ګڼي او خیانت کوونکې به خلک امانتدار ګڼي، د غل بچې به خلک د سړي بچې ګڼي. ویتکلم فیها الرویبضه، او رویبضه به دې کې خبرې کی. تپوسو شو ومر رویبضه، رویبضه څه شی دی؟ قال الفویسق یتکلم فی امر العامه، فاسق فاجر سړی به د خلکو د معاملو خبرې به کوي، د خلکو معاملې به دې نپټاوي. ډم ډار سړی به بيدینه ا دې به نظام چلی. دجال کم چې فتنه کبرا او فتنه اعظم اگر روانه نبی سلام فرمایل، صحیح بخاری کې دا حدیث موجود دی چې هر نبی زمانه مخ کې تیر شوی د نغ خپل امت او خپل قوم د دې فتنې نه يرول دي. سوچ کوه، دا ډېره خطرناکه فتنه ده، یاد ساته. نبی سلام فرمایل چې نوح علیه السلام خپل قوم د دې دجال نه يرول دي خپل قوم. خو زه تاسو ته یو خبره کوم چې هغه مخکې هیڅ یو نبي نه ده کړی، هغه دا چې دا دجال دا کانا دی، دا بټا دی، دی په یو سترګه باندې چغر دی، او زمونږ رب چې کوم دی لیس باعور، هغه دا شانته نه دی. د ده د سترګې د ده د شکل نقشه احادیث چې څومره ما په دې مطالعه کړي دي، دا زما یو مقاله ده، دا ما د هفتې مطالعې نه تیاره کړې ده. زه به دې باندې انشاءالله یو کتاب لیکم پښتو کې دجال باندې، حدیث تیار شوي دي ټول په دې باندې، ترجمه پښتو کې پاتې ده. دغه د سترګې نقشه نبی سلام فرمایل الا ان المسيح الدجال اعور العين اليمنى، دغه د خې سترګه چې کوم ده دا په دې باندې غبټا دی، کأن عینه عنبه طافیه، گویا دغه د سترګه چې کوم ده کنه انګور دی راځوړن شوی. دې باندې وضاحت کوم. دا صحیح بخاری کې حدیث دی 3439، صحیح مسلم کے حدیث 2934. وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، دا سترګې اواره ده، عَلَيْهَا زَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. زفرة غليظة، فواد عبد الباقي لغي زفرة غليظة دے شرح کې دا یو سرمنده چې په دې سترګه باندې راخوره ده، په دې نظر باندې. اسمعي وی چې لحمة تنبت عند المآقي، دا یو غوخه ده چې د دې سره روزي کم نه چې د اوخ خرابېږي، دلته کې دا راوته ده. وهو مجرى الدمع، کم د چې اوخ خرابېږي د پوز دې طرف ته، دلته کې غوخه د انګور غون تر ځوړند ده. او دا غي د پاسه دی خو زفرة غلیظه خلق معنی کې چې نو کونته دي، خو محدثین وایي چې نه هي جلدة سرمن ده، سرمن دسترګې سره بهر راوته، د دسترګې حال له د دواړو سترګو په منځ کې به لیکل شوی کافر. هر سړی کاتب او غیر کاتب لستون کې نه لستون کې دواړه باغ لستوي چې دا کافر دی، په تندې به ولې لیکلي مکتوبن بین عینه کافر. صحیح بخاری حدیث هم دی. دې په ډېر فساد خور کی، بل حدیث کې راځي ډېر زیات فساد بخور کی، او د خدای توپ داوا به مو کې، د نبوت داوا به مو کې چې زه خدای یم، زه رب یم. بس وضاحت راځي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه حدیث په دې کې نقل دی چې دې به کم علاقه کې ښکار کیږي، کم ځای به دې ښکار کیږي. مسند احمد کی حدیث نقل دی، مسند احمد، ان الدجال يخرج من ارض بالمشرق يقال لها خراسان، دی به خراسان کې ښکار کیږي. خراسان څه ته وایي؟ قال مولا علی القاری مرقات المفاتيح شرح داغوي انها بلاد يعني معروفه بين بلاد ما وراء النهر وبلدان العراق. د دې عراق د ما وراء النهر په منځ کې علاقه ده خراسان، نن سبا کې د خلک افغانستان وایي، تاریخ لیکي. هرات سره خواوشه دغه علاقې د دې په منځ کې به دی روزي، او د ملګری بسو کی يتبعه اقوام كأن وجوههم المجان المطرقه. روان به په دپس داسې خلک چې مخونه به د ډاول عمرې مخونه غټ غټ دي. مطرقه ابن الاسیر لکی په النهايه في غریب الحديث والاثر جلد 3 122 اي التراس التي البست العقب شيئا فوق الشيء.
اوسپنې سیخ در سیخ پرې پرې اوسپنې به چولی پرې پرې مخته. اوس دا خلک ښه دي انګریزان د خپل مویز کې هغه پرې پرې اوسپنې ډولونه چولی دغه شان ډولونه به چولی مخونه به غټ غټي دا دغه مرګري دي. فواد عبدالباقی لیکي د سنن ابن ماجه په شرح کې چې دې تشبیه د ډال سره او د دغه مطرقه سره ولې ورکړه. مطرقه هو اصل کې هغه آلې ته و چې باغې باندې اوسپنه ټکېږي سټکو تو یا بل شی تو یا لوی پلک که نه. او دلته خو مراد تاسو ما دغه دی نو د دې مخونه ډال سره تشبیه ځکه ورکړلې بسطها و تدویرها مخونه غټ او ګول ګول دي. او مطرقه سره تشبیه په دې ورکړلې غلظها چې مخونه غټ دي غوښه ور دي وکثرت لحمها غوښه په ډېره ده مخونه غټ دي غوښه دي شړوتېږي. دا خو د شکل سترګې تاسو ته ما بیان کړ چې د سترګې دا حال دی د پسې نور وضاحت هم راځي. او کوم علاقه کې بخکاره کېږي خراسان افغانستان. او ما یو کتاب کې کتلی و غالبا چې د شاه ولی الله د عضوي دی شاه عبدالقادر دی یا دی کې یو بل دی علامات قیامت دا غي نوم دی چې هغه چې کومه جزیره کې ده هغه جزیره په دریای هند کې ده بحر هند کې ده. دجال سره به او یا زره يهوديان د مرګري معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساجن. دا صحیح مسلم کې هم دا حدیث موجود دی او سنن ابن ماجه کې هم دی. د سره به او یا زره يهودياني ټول تور ولدي ځان به سنبال کړي وساجن لغات الحديث کې لیکي وحید الزمان خان محلى وساجن سوجن یا سواج شین یا تور صادره واغې چولی. تاسو وګورئ دا فایټران چې کمی ځان پټ کړي او شاته د دغه کې د یو صادر دلته خلولي شاته زوړند دي نصر او یا د تورې یا شنه صادره باغې چولی. صحیح مسلم حدیث ته یتبع الدجال من يهود اصبهان 70,000 عليهم الطيالسه. د اصبهان او اصفهان کلی علاقه دا هم دلته کې د افغانستان او د طرفونو ته دي. د پسې به او یا زره يهوديان د ملګری د اصفهان او طیالسه باغی چولی التیلس لغات الحدیث لیکي جلد 368 تور صادره چې يهوديان او چولی دي. مرقات المفاتيح کې لیکي هم په دې وجه دا حرام دي علما دا سيزونه اچول اچا د رخم معنا هغه سه تور رخم صادرونه به چولی. النهایه کې لیکي ابن کثیر دجال مشرقي دریا کې د کم چې وختي موه دغه ما ته حواله نو معلوم. النهایه فی الفتن والملاحم قال صلی الله علیه وسلم انه فی بحر الشرق دا مشرقي دریاب کې دی دا رزیل التناس دی او دا یو ځوان سړی دا ینګ سړی دی. ترجمه ما حدیث ویلو د تمیم داری چې دغه سره ملاقات شوی سر نه ترخپو پورې پوسپونه کې تړلې شوی موجود دی. الله ساتره دی فتنه ده فتنه ازمیخت دی قوم ازمیخت په کېږي ښا فتنه مانار زی عذاب نی. حدیث صحیح مسلم 2937 انه شاب قطط دا ځوان دی او وختي ګورګوچی دی. عینه طافئه سترګې پړسېدلې ده پولی هوی آنک لکه انګور چې پړسېدلې پوله هو انګور لغات الحدیث وی. او الکاشف کې لیکي تویبی شرح د مشکاتو چې دا یو سترګه د دغه شان دی راوتی انګور غونته دی ادابل سترګه باندې دی ړوند دی دواړه سترګې سه بیکار غونته کی دي. عدل ته بیا لغات الحدیث هم دا خبره نقل کړي او نبی سلام فرمایل کا ان یشبهه بعبد العزى ابن قاتن گویا چې زد تشبیه د در شکل ورکول شم عبد العزى بن قاتن سره. دا یو سړی دی الکاشف لیکي عن حقائق السنن سے دا جاهلیت په دور کې دا وفات شوی دی کافرو د دې نوم نه پته لګي. او نبی سلام د در شکل تشبیه ولې ورکوله نبی سلام د سره ملاقات شو کنه شب معراج کې دی لیدل خو نه دی داغه په شانته دی د باندې ما د سماوات ملو نشو کني ما بتاو سره د شکل پوره تشریح کړو چې عبد العزى بن قطن څنګه در صحیح مسلم حدیث دی فمن ادرکه منکم فليقرأ عليه فواتها سوره الكهف. چا چې پتا سو کې دجال اومونته دغه مخه ته د سوره الكهف هغه شروع آیتونه اولولي. انه خارج خلتا بین الشام والعراق
د شام او د عراق په منځ کې خله د خله معنی لار ده من طریق بینهما الطریق والسبیل ته خله ویل شي د دې دواړو ملکونو په منځ کې یو لار ده او په کې راښکاره کېږي ا دې په یو خر باندې سوري تیر جمعه ما ویلو خو ما حواله نه ویلې زه ډېر تیزی کې تللی وم مسند احمد کې حدیث دی مسند احمد جلد 211 حدیث 14954 وله حمار د دې دجال به یو خري يركبه دی او باغې باندې سوري عرض ما بين اذنيه 40 ذراعا داغه د دوړو غوګونو مېس کې چې فاصله 40 غز ده مستدرک د صحیحین المستدرک علی الصحیحین امام حاکم چې کوم کتاب جمع کړی دی المستدرک علی الصحیحین جلد 4/575 حدیث 8613 پاغي کوم دا حدیث موجود دی هغه وی چې هاذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي على شرط مسلم حدیث صحیح دی دجال جادوګر او فتنه ساز او فتنهګر سړی د سره بخپل ووري د سره به نیرونه ګرځي صحیح مسلم کې حدیث ته په دې باندې معه نهران یجریان دوا دریابونه او نیرونه بو سری روان په ظاهر کې به یو سپینو بخکاری او بل په ظاهر کې ورخکاری تعججو بړکتی ہوئی کنه بلیدون کې نو تاسو کې چې دې هر یو نیر تاسو په دې کې ومود نو کم نیر چې تاسو ستا ورخکاری نه پای کې ورننو زیاده ور نه پاسل کې دا په ظاهر ورخکاری خدا ور نه دا جنت ته اصل کې صحیح بخاری حدیث 3338 چې آغا ور وانه يجيء معه بمثال الجنه والنار فالتي يقول انها الجنه هي نار اغه سره چې دا کم سيزونه ګرځي په مثال د جنت او په مثال د ور دي کم ته چې د جنت ویني دا ور دي او وخت دې حدیث کې تیر شو چې کم ور دي هغه جنت په ظاهر ابو ور ښکاری جادو دی کنه نتا نه چې خوشاله شي خپل جنت ته بری بوزو خمیانس کې ته جهنم ته لاړې وای تا خو هغه نبی او خدای و مانه کنه د سره به شیطانان خلکو سره به خبرې کی مسند احمد حدیث ته جلد 711 ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس د سره به الله شیطانان را لېږي خلکو سره به خبرې کوي دجال په کرتب باندې مړي بجوندېږي بارانونه به وري مسند احمد حدیث ته همدغه حدیث ته ومعه فتنه عظیمه او د سره به ډېر لوی فتنه ډېر لوی ازمیختونه خلک په هغې باندې مسلمان او کافر په هغې ازمایلی شي یامر السماء فتمطر فيما يرى الناس دغه ورځو کې نور حدیثو کې راځي چونکې قحطونه به ډېر زیات دي به اسمان ته وي چې باران رو وروه باران به ووري یو سړی به ووجني بیا به پاسي خلک به ورته ګوري هغه به وایي چې ایها الناس هل يفعل مثل هذا الا الرب خلکو داسې کارونه خو صرف رب کوي او زه رب یم نعوذ بالله بل حدیث دی هغه ډېر تفصیلي حدیث دی هغې نه پس دجال کیسه ختمیږي صحیح مسلم حدیث دی دا ډېر تفصیلي دی دا د هغې نه یو ټوټه ما جدا کړې ده دی به خلکو باندې راتیر شي فیأتي علی القوم فیدعوهم هغې له به دعوت ورکړي چې ما خدای و نبي ومنې فیؤمنون به ویستجیبون له خلکو په ده باندې ایمان وروړي د خبرو مومني دی به اسمان ته حکم وکړي باران به په ده باندې وورېږي ځمکه به زرغوني وکړي څاروي به د هغې ماښام چې د چراګان او د ګیاګانو راځي نو ډک به او کوبان به د هغې دنګي او تیبې د پیو نه ډکي دا د هغې خلکو حال چې کم دی ومني بیا به دې پس خلکو باندې راشي راتیر به شي دی به هغې له دعوت ورکړي خلک به دې ونه مني هغې به ورته وایي چې زه سړی موږ ته نه منو ته خو دجال یې دروغجنې نه په هغې خلکو باندې به قحط راشي رنګونه به یې بدل شي لاسونو کې به یې هېڅ څه پاتې نه شي مال مویشي هر څه به ختم شي داسې به د هغې حال او دی به په یو خراب علاقه باندې تیر شي ویمر بالخربه فیقول لها هغې ځمکې ته به وي اخرجي کنوزکې خپلې خزانې رابار کا یو بل پسې به خزانې روزي لکه څنګه چې دا مچۍ د دې د کمې د شهد مچۍ د دې چې کوم دا رانی یو بل پسې فرله پسې مسلسل روزي نه دغه شان دی د مچو بنګار به یو خزانې به روزي سره سپین بیا به یو سړی روغ وړي ثم یدعو رجلا مبتلعا شبابا ځوان سړی به ښه برابر دی به هغه په توره باندې ووي بلکل په منځ به سیده دوه ټوټې کې نیغ به دوه ټوټې شي دی به ورته بیا وي راپاسه روغ رمټ به شي او خاندي به راپا به شي
دې به دا کارنامې دا کرتبونه به کوي چې دغه وخت کې به عیسی علیه السلام الله پاک رولیږي. دا ټوټه ویم پسې خدای کې څه کارونه منځ کې دجال نور کوي هغه نورو حدیثو کې دي، خو دا ټوټه ویلم ضروري دي. هغه به په سپینه مناره باندې دمشق راکوشي، مشرقي طرف ته چې کومه سپینه عند المنارة البيضاء شرقیه دمشق بین محرودتین، دو کیسری کپڑے باغا چولی، کاپ یہ سن قاف نه د کاف ته، وادعا کفیه علی اجنحة ملکین، خپل تلی دواړه لاسونه به یخي کفونه یادي په وزر د دوه پرختو، اذا تأتأ رأسه قطره، کله چې هغه خپل سر خکته کی ټیټ کی دا غینه به ساس کی هغه کیږي، او کله چې بر کی تحدر منه جمان کاللؤلؤ، دا غینه به دا ملغدر غونته کې ساس کی به دا غینه کیږي، داغه د وختونه داغه خوشبو په کم کافر باندې اولګي هغه کافر به مړ کیږي، او داغه سا د عیسی علیه السلام د سا خوشبو هغه ځای پورې برسي تر کم ځای پورې چې داغه نظر رسی. دا خو تاسو ته ما د مینس کې څه کارونه داسې دي چې نورو حدیثو کې هغه موجود دي. دجال کوي د دجال سره به جبال من خبز، دا ډوډۍ غرونه به یې سره غرونه خلک به ډوډۍ وږي دی که نه، دا لانجې چې دجال شروع کړي د عیسی علیه السلام له راکوز نه دا لږ وروستو کا دی مینس کې نور فیفر المسلمون الی جبل الدخان، مسند احمد حدیث دی. دغه وخت کې مسلمانان به اوتختی جبل دخان ته په شام کې، نه دا دجال دغه به ټوله دنیا فتح کړي، ټوله دنیا کې به دې ګرځېدلې، په ټوله دنیا به د حکومت څوک به جهنم ته خپل بوتلي، څوک به جنت ته بوتلي، نه دی به دې مسلمانانو پسې دغه غر ته لړ شي او دی به چاپېره نه ګیر کړي، ډېر سخت حالت په دې باندې راشي. نه دغه وخت به عیسی علیه السلام راکوزېږي، ناغه به ورته سحر کې آواز وکړي یا خلکو دا ولې تاسو دغه دی بند یې، دې ظالم کذاب له ولې نه روزئ، هغې ودی دا سړی سپیریانې غونته کې دی. نه عیسی علیه السلام به دی به روز عیسی علیه السلام سره به لړ شي، هغه مونځ به وکړي کومه چې تېر جمعه ما وضاحت کړی، ام مهدي به هغه ټایم جمع کړي، هغه به ورته چې خپل امام دی مخکې شي، هغه به مخکې شي، امام به جمع ورکړي. دې ځای په دې کې نور وضاحتونه حدیثو کې موجود دي. دجال ډېر تیزۍ سره به ځمکه کې ګرځي، 40 ورځې د ده ټایم دی د دنیا کې، 40 ورځې، خو هغه ورځې داسې ورځې نه دي 40 یوما 40 ورځې دي. نبي سلم صحیح مسلم حدیث دی، یو ورځ په شان د کال ده، یو ورځ په شان د میاشتې ده، یو په شان د جمعې، نور ورځې بیا دغه شانتې ورځې دي، او داسې تیز به ګرځي کالغیث استدبرته الریح، استدبرته الریح، لکه وریځې پسې چې هوا لګېدلې او په تیزه تیزه یو ځای نه بل ځای ته بوځي، داسې تیز به دی رواني. النهایه کې بل حدیث تفصیل سره موجود دی، اخیری روزې به د هغه لنډې وي، ډېرې لنډې به وي، تر دې چې سړی د مدینې یو ور نوځي نه بل به لانې رسېدلی چې ماښام شوي به وي. نو موږ د مونځونو به څه کوو په دې ورځو کې، بس وي په اندازه باندې مونځونه کوي. نبي سلم ورته فرمایل ټوله دنیا کې به دجال وګرځي، خو مکې مدینې ته یو روایت کې راځي بیت المقدس ته دا سړی نشي ورتلی. حدیث دی د مسند احمد او د مسند اسحاق بن راهوی چې دی به هر اوبو، هر پنګټ او هر علاقې هر کوڅې ته به ورځي الا المدینه و مکه، مدینه او مکې ته به نشي تللی، الله دې په هغې بند کړی دی، هلته ملایک به په دروازو ولاړي. مسند احمد حدیث دی، مسند اسحاق حدیث دی، ما بها طریق ضیق ولا واسع فی صحن ولا جبل، که میدانی علاقه ده که غریزه علاقه ده د مدینې یادي، الا علیه ملک، هلته به فرښتې شاهر السیف، هغه ایستلې بربنډه توره به یو سره تر قیامت تر ورځې پورې. دجال هلته نشي ورننوتی، او دې چې د مدینې له خواله ورشي دغه وخت به یو 3 زلزلې راځي په دې مدینې باندې، چې کم منافقین دي هغه به ټول د دې نه روزي، هغه به دله رابار شي، دله به روزي، د ده ملګري به شي، او دغه وخت وي عرب به چړتئ، هغې به هلته فلسطین کې او هغه بیت المقدس کې وي. نه دغه وخت کې ما تاسو ته وویل د مین زمانه کې چې عیسی علیه السلام به راکوزېږي، چې حالات د دنیا ډېر خرابي، عیسی علیه السلام به راکوزي، او مهدي به هم هلته کې ترجمه ما په هغې باندې وضاحت کړی دی، تاسو ته به یادي، هغه به عیسی علیه السلام به مخکې کړي. دا دجال چې راځي نه د سره به دا خبرې لښکري، دا 70,000 یهودي دې ځای کې هغه وضاحت دی، کلهم ذو سیف محلا وساجن، یهودیان او یا زره یهودیان به یو سره سنبال کړي شوي، تورې به ورسره وي او تورې څادرې به یې چولي. عیسی علیه السلام
هغه به وایي چې جمع وشي منځ وشي پاسه دا ورکولو کې چې ورکولو کې نه شاته به دا دجال به یو دا لښکرې به یې دغه نه چې عیسی علیه السلام هغه ته وګوري نذاب کما یذوب الملح فی الماء داسې به ویلې کېږي لکه څنګه چې اوبه په مالګه کې اوبه ویلې کېږي نه دی به منډه کي وینطلق حاربا دی به وتښتي منډه به کي عیسی علیه السلام به ورته وایي چې نه ان لی فیک ضربة زما د لاسه به ته یو ګزار خورې ته د ما نه مخکې کېدی نه شي نه دی به لاندې کي د باب الدار الشرقي مشرقي او دروازه د باب لدو ته وي بل حدیث کې د هغې وضاحت راځي نه هغه به دی ووجني بل حدیث کې دا دی چې په یو بورچه باندې به ووي او هغه وینه به دی مسلمانانو ته وښوي چې دا سړی لړو مردار شو او د سره چې کم یهودیان دي دا خو ډېر رذیلان دي که نه نه هغې به د ونو شاته به پټېږي د غرقد یو ونه ده ټولې ونې او ټولې ګټې هر دیوال هر څاروی به آواز کې چې راشه زما شاته یهودي پټ ته دی قتل کا سوا د ونې د غرقد نه دا یو کانټېدار درخت ده د ازغو ډکه او فلسطین کې دا ډېره زیاته موجوده د یهودیانو ډېر زیات کړي بقیع الغرقد د یو مقبرې نوم دی مدینه کې مشهوره مقبره ده هلته کې چونکې دا ډکې ډېر زیات وو دا به هم د یهودیانو کړي دي دوی ته پته ده چې دا به موږ له پناه راکړي نه دا ونه به غږ نه کړي نور به ټول اوازونه کړي دا حدیث دی النهایه فی الفتن والملاحم کې ابن کثیر لیکلی نه باب لدو ته وایي هلته کې به د دجال به ګیري لوډیا LYUDIA هلته به دی وژني ښه عیسی علیه السلام صحیح مسلم حدیث دی بیا به هغې خلکو له راشي چې هغه الله پاک د دې دجال نه بچ کړي نه هغه به په هغې په مخونو باندې به لاسونه ووایي قد عصمهم الله منه فیمسح عن وجوههم مخونو باندې بوله مسح وکړي د برکت دپاره او د نیکۍ دپاره شرع د مسلم کې نووي لیکي او هغې ته به د خپلو درجات چې کوم جنت کې د هغې بیان به ورته وکړي دا دجال چې قتل شي دې پسې فوراً حدیث ته بل فبینما هو کذلک اذ اوحى الله الى عیسی صحیح مسلم حدیث 2937 عیسی علیہ السلام ته الله پاک وحی وکړي چې ما داسې خلک پیدا کړی داسې کسان را بوته ولدي چې د هغې سره د جنګېدو چا طاقت نشته یاجوج ماجوج زما دا بندگان بوزه الی الطور کوه طور ته فحرز عبادی الی الطور دی غونډ کو بوزه یاجوج ماجوج به راخلاص شي یاجوج ماجوج باره کې دا وره ابن کثیر لیکلي دي دا انسانان دي دا د آدم علیه السلام د اولاد نه دي دا ابن کثیر لیکلي دي په خپل کتاب الفتن والملاحم کې صفحه 200 201 203 دا ترک ته دی اولاد د ترک مغول د ترک اولاد دي دا د نوح علیه السلام د یافس نسل دی دې کې څه درو خلکو مشهور کړي دي چې دا د آدم علیه السلام اولاد دی خو د حوا نه دی دا دروغ دی وذلك ان آدم احتلم فاختلط منیه بالتراب د منیوي خورو کې ملو شو د غنی یاجوج ماجوج د غیبونه پیدا شو وهذا مما لا دلیل علیه د دې هیڅ دلیل نشته دا دروغ دی دا چولټ دروغ دی او دا دی ډیر فساد کوونو ذوالقرنین دی ته دیوال والو قران کې دا غي ذکر دی بعض خلک وی چې دا وګونه دومره غټ غټ چې یو وګ د لاندې کې بل د باندې کې وسملی سب کې ډېر دنګ دی لکه د کجورو سره ډېر لنډ دي نو هغه وایي چې فقط تکلف ما لا علم له به دا وما وقال ما لا دلیل علیه په دې هیڅ دلیل نشته چې غوږ دومره دی غوږ دومره دی دا ځان نه خلک ډوزي موزي ولي چولټ دروغ دی دا زمونږ غونته انسانان دي زمونږ غونته خلک د کلک جنگجو دي دې ته دیوال چې ذوالقرنین والد نو راځم پاغي باندې اب قیامت ته دی ختم کیو به خوري بس روبزي نه چې څنګه روزي هر ډېر کې نه به منډي وای کنه د دې چې کوم اول ګروپ ته اول لخر دی کنه ناغه بحیرات طبریه وته وي پاغي باندې بدی ورشي د ډېر خوږی وبدي دریاب دی طبریه یو چوس کې به اوس کې نه جو پسې غبل لخر د دې راشي و یمر اخرهم فیقولون لقد كان بهذا مره ما نو بو خو بنی نغي بو جلدل ته ډېر خوږی وبوي وسه زمانه کې عیسی علیہ السلام الله نبی دا الله نبی دی نوی نبی نه دی زوړ نبی دی او اګه په زوړ نبوت باندې دوباره راځي نوی نبی نه دی دی به یو ځای محصور بند بوي دغه وخت کې د غوی د سر به دومره قیمت وي دومره قیمتي وي نبی سلام فرمایل لکه څنګه چې نن تاسو د 100 دینار تاسو قیمتي ګڼئ سخت حالات وي که نه
نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم به الله ته فریاد وکړي چې دا څه حالات دي په موږ رحم وکړي نه الله پاک به یو د چینجو عذاب به دي په سټونو کې راشي د یاجوج ماجوج ندی باغې سره ختم شي لکه څنګه چې یو سړی مړ شي په هغه ځای ډسمس شي دغه شان دی به په یو ځای باندې چولټ ختم شي عیسی علیه السلام به راکوشي ځمکې ته دغې غر نه کوهي تور نه تاسو ته ما ووایي نه په ځمکه کې به د لیش برابر ځای به نه وي په هغې کې به ګندګي او څښا بوی د دې یاجوج ماجوج خور انسانان دي دغه صحیح بخاري حدیث په دې باندې دلیل دی چې دا انسانان دي هغه بیا وروستو نو بیا به د الله نبي سوال وکړي عیسی علیه السلام او دغه ملګري الله ته چې د دې پلیتۍ نه هم خلاص کړي نه الله به مرغۍ رولیږي د هغې سټونه د بختي اوښانو غونته اوږده اوږده دي دا صحیح مسلم حدیث دی نو هغه به د دې د لاشونه او دا ګندګۍ دا بوچوته کې چېرته چې الله غواړي هلته به یې ولیږي بیا به الله پاک یو باران وکړي او باران به داسې وي چې کچه کور دی که پوخ کور دی که د خیمې دی هلته به باران ورسي او هغه به داسې پاک کړي حتی یترکها کالزلفه لکه د شیشې به یې پاک کړي بیا به ځمکې ته وویلي شي انبتي ثمرتې کې خپلې میوې روکاږه خپل برکات واپس کا نو په دغه رز باندې په دغه زمانه کې برکات به ډېر زیات شي ډېر امن و امان به شي عیسی علیه السلام حکومت به وي په دریاب په غاړه باندې نور حدیثو کې راځي یو شرمه خو یو ګډه به یو ځای اوبه څکي داسې امن به شي ډېر د برکات کلونه دي صحیح مسلم حدیث دی کې چې په دغه ورځو کې برکت به دومره زیات شي چې د انار یو میوه نه د انار یو دانه یو ګروپ په ټول په هغې باندې د خلکو یو گروه په هغې باندې مړېږي او د هغې پوستکي لاندې به سورې حاصلې ویستظلون بقحفها پایو کې به دومره برکت راشي چې د اوښ یو ځل اولوشي که نه نو یو لوی جماعت د خلکو په هغې باندې به مړېږي او د غوا چې یو ځل اولوشي که نه نو قبیلې د خلکو به د هغې نه مړېږي دومره برکت به شي او بیزه چې اولوشلی شي یو ځل نو یو شاخ د خلکو حدیث کې راځي په هغې باندې به مړېږي نو دغه دوران کې دی به داسې حالاتو کې چې یو هوا به راشي فتأخذهم تحت آباتهم د ترخونو لاندې نه به دی اوچت کي فتقبض روح كل مؤمن وكل هر مسلمان به هغې سره وفات شي او بیکاره خلک به پاتې شي یتحارجون فیها تحارج الحمر لکه د خرو غونته کې دی په لارو کې بدفعلې کې نه په دې به قیامت راځي یاجوج ماجوج خبره ما وکړه هغه انسانان دي یاجوج ماجوج یونان ترک دا ټول د یو پلار نسل دی 11 قبیلې دي مغل قبایل یو کتاب دی هغې کې دا د دې شجره ټوله موجود ده نه دا انسانان دي مسند احمد کې یو حدیث موجود دی چې یاجوج ماجوج سار ماښام هغه دیوال کني کم چې ذوالقرنین ہوتا جوړ کړی د اوسپنې دیوال دی حتی اذا کادوا یرون شعاع الشمس تر دې چې دې د نور شعاع ویني سار نو کم چې په دې مشر دی نه هغې ورته وایي چې هغه ورته وایي ارجعو واپس شئ فستحفرونه غدا سار به ګورو نور فیعودون الیه کاشد ما کان دې سار راشي نه دیوال د هغې نور هم سخي واپس ویښتلي بعضې روایتو کې داسې دي تر دې چې دوباره هغه شانتې وشي بیا سار شي که نستل کوي که نه نو یو ځل به کې وي چې انشاءالله سار به بیا دا کنو نه چې سار راشي نه چې به کم ځای پرېښي نه وي هغې عمرهي فیعودون الیه وهو او هغه دیوال که هیئته حین ترکوه هغه شان به وي چې څنګه دې پرېښي دی به ورته لاندې وځي فیحفرونه نه به دې اوبې کني ویخرجون علی الناس په خلکو به روځي دنیا ته به راښکاره شي فینشفون المیاه به وسکي خلک به وتښتي قلاګانو ته دی به په غشو باندې آخر اسمان ولي فترجع وعلیها کهیئة الدم نه غشي به دې ته واپس راشي زموږ والد صاحب حدیث به وي پرښتو ته به الله ویډر وکړي چې دا غشي له وینو باندې څښا کې واپس یې ورته وولې ناغه به دې ته واپس راشي د وینو بصري نه دی به وایي چې فیقولون قهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء ځمکې والم مونږه خپل زیر کړو اسمان والم مونږ کمزورې کړو نو دغه وخت کې چې عیسی علیه السلام دعا وکړي نه د دې په سټونو کې به غننکۍ راخیږي هغې نه به دې مري نبی سلم فرمایي والذي نفس محمد بيده ان دواب الارض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودماء ساروي د ځمکې به ماړه شي او ساربه به شي شکریه به ادا کړي د دې پرې غوښو په وینو باندې به ماړه شي بهر کې د یاجوج ماجوج نه پس دنیا کې څه وخت امن دی او هغه سنن ابن ماجه حدیث ته کم چې ما تېره جمعه تاسو د بایبل نه ویلو چې خلک د هغې په هغې تیر و کمان باندې به وکاله ور بلی دا سنن ابن ماجه حدیث ته 4076 سیوقد المسلمون من قصه یاجوج و ماجوج ونشابهم واترستهم 7 سنین نه دا داغې نه پس امن و امان دی خلک به عمرو له حج له بځي
عیسی علیہ السلام حکومت ته هغه وفات کیږي به او نبی سلام سره چې کوم روزه کې مبارکه کې خوا کې خالی ځای دی پې کې بخخیږي دغه د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق شان هم خاره کیږي چې یو خپل خواته انبیا خختی پمینس کې دي خختی یادو ساته دا یو فتنه در روانه ده نبی سلام فرمایلی دي تاسو خپل منځونو کې په تشهود کې د اللهم صل نورستو دعا غواړي چې الله پاک مونږ فتنه د مسیح دجال ته مسیح الدجال مسیح زکه چې سترګې یو اواره ده د دې نه مونږ ساتي الله پاک مونږ عذاب د جهنم نه ساتي الله مونږ عذاب د قبر نه ساتي مونږ فتنه د محیا د ممات نه ساتي دا ډېره خطرناکه فتنه او فتنه اعظم ده ویل شي ده داسې فتنه تر قیامت پورې بیا هغه نه راځي نو دې باندې ان شاء الله اکتفا وکړو آینده جمعه باندې کوشش وکوم چې د جنت بحث شي د حدیث په اړه کې اقول قولي هذا استغفر الله ولي ولكم ولسائر